دا چیلنج زه په دې میډیا باندې کوم او تمام دنیا ته دا چیلنج کوم او تمام دنیا مې د اواز واوري او چیلنج ولا ورکوم د هغه چا به د مولا سره ورانه وي چې چاته په موږ کې فرایض نه وي یاد چاته موږ صحیح نه یاد د چا چې مولا سره ورانه وي راځي چې زما مخکې د موږ تیر کړي که مونځ زما د مخې وړاندې سم تیر کو او د موږ ترجمې صحیح تیره کړه او په موږ کې فرایض راته ویلې د هغې د خولې غوښتلی انعام به زه هغې له ورکړم مونځ د یاد نه دی مولا سره مې نه لګېږي او داسې یاد نه دی مولا سره مې نه لګېږي د مونځ فرایضو باندې پوهېږي نه مولا سره مې نه لګېږي مولا مې نه دی خوښ او مولا کې دا دي اول د مونځ فرایض یاد کا اول خپله کلمه یاده کا اول خپله قبله درسته کا بیا که د مولا سره نه لګېږي نه به لګي هغه خلک چې مولا سره ورانه ده را دي چې زما د وړاندې دي خپل مونځ راته صحیح تیر کړي خپل مونځ وایم غټه مسله خو مې نه ده کړې که نه چې کوم پنځه ټیمه مونځ کوي که نه په دې کې د ما ته خپل مونځ سم تیر کړي ترجمه دې وکړي او ما ته وي چې دا فرض دي دا پکې داخل لا پکې خارج د هغې د خولې غوښتلی انعام مې ورنه کړو غل سزا به زما سزا ده مولا سره دې نه لګي د مولا خو ته داسې د سترګو تورې که نه قربان دې شم خبره دا ده که نه دا ډېر ښه سړیتوب هم سړی بعضې وخت کې تنګ له راولي که نه او چې بس همیشه نرمې ورته وایې په دې میډیا موږ ته خلک کنځلې کوي دا زه ستاسو خبره نه کوم ایماندارو ښه په دې موبایل موږ ته خلک کنځلې کوي او موږ ته د دې نه خطرناکې وایي زموږ بېعزتي د دې نه خطرناک الفاظو باندې کوي ځکه مې دومره خطرناک قسم په خدای ما سره اوس هم یو ما ته را خلک راولیږي که نه وي دا وګوره اوس هم یو ویډیو ما سره پرته ده یو هلک مونځ پورې ټوقې کوي په الله باور وکړه والله بالله قسم درته خورم چې مونځ ته ولاړ دی په جومات کې دی او که بل ځای کې دی دا پکې ما ته نه ښکاري ولاړ دی مانځه ته نو چې رکوع له ځي نو ټوپ کي نو رکوع له لاړ شي نو چې رکوع نه پورته شي نو ټوپ کي نو ودرېږي نو چې سجدې له ځي نو مضبوط ټوپ ووایي نو سجدې له لاړ شي ابل ورته خاندي ابل وله ویډیو کوي د خدای سجدې پورې مونږ ټوقې وکړې د الله رکوع پورې مونږ ټوقې وکړې د الله مونځ پورې مونږ خنداګانې وکړې او چې څوک هم دا شعر کوي دغه هم د ایمان نه خلاص دی دا پې ته راځي رضا بالکفر کفر ده ته پې خوشحاله او په داسې ویډیو چې ته بل ته لېږې او خاندې ورته ته په کفر راځې خدای نه ویرېږه ګورې مه کوه رو به دې نیسي په کینسر به دې ور واچوي زوی به دله راونیسي مور به دله راونیسي ښځه به دله راونیسي څه به کوې بیا الله سره څه نشي کولی مونږ نه بلکل یاره په مونږ کې نشته اخرت به کوم دی مونځ پورې مونږ ټوقې ګیرې پورې ټوقې په پیغمبر علماو خو پرېږده عالمان خو تاسو را نظر نه سپک دي چې ته مولا به غلطي وکړې ټیک دا انسان دی راځي به ما نه به هم کېږي ستا نه به هم کېږي ته په هغې ټول دین بدنامې په ټیک ټاک او ټیک ټاک او مونږ ورته وښیو مونږ زر شعر او بس وایو او لایک او شعر او لایک او خدای ته وګوره سوچ وکړه واپس یې ورته ورولېږه دغه بړوا ته دا کوم بړوا چې ملایانو پسې او دین پورې خنداګان واپس یې ورولېږه ورته یې بړوا خدای ته وګوره دا کار مه کوه خدای دې وې غرق او تباه کړه ته شعر کوې واپس چې بله ورځ د ایشیا لوی محدث د عالم اسلام یو عالم عظیم او لوی جلیل القدر محدث او چې د دې وخت د حدیثو لوی امام دی استاد محترم شیخ ادریس صاحب دامت برکاته الله دې خبره وکړله نو د هغه خبره یې کټ کړله دې خلکو ویله موږ شیخ صاحب وویله چې که ټرمپ پاکستان ته راشي نو پاکستان ته به دې سره عزت میلاو شي نو د ټرمپ بچی دغه خبره خو پوره واوره کړه نو تا کټ لله شیخ صاحب و ټرمپ ته هم په دغه الفاظو کې پلیت ویلی دی حرامي یې ورته ویلی دی ته له دې تکلیف درم دغه خبره ولې کټ کې په ټول عمر ناست احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم پڑھوي په دې معنا باندې چې پاکستان په دې کې یو ښه کردار ادا و زموږ بعضو مشرانو په هغې کې یو ښه کردار ادا کړو د چا د یوې ښې خبرې ستاینه کول ولې دا جایز نه دي ستا واضح اوسه کېده دغه یو عالم ته ته خو د پیغمبر دشمن وې ته خو د علماو دشمن وې د دغسې یو محدث ته خو هغه ته وګوره ته خو د هغه دشمن وې د هغه دغه موقع در درنې لوېدل د الله د پیغمبر دشمنه د انبیاو دشمنه تا ته په دې ځای کې موقع میلاو شوه چې دلته ګوتې ووهې ته خو ورسه د هغه د بخاري شریف ختم یې د ټوله دنیا ورباندې ګواه ده د هغه جړاګانې د پوره امت دپاره د پوره انسانیت دپاره ته ورسه ته په بل ځای کې چېرته نظیر پیدا کړي هغه د پاکستان د مسلمانانو لپاره هم جړه کړې ده د افغانستان د مسلمانانو لپاره هم جړه ټوله دنیا لپاره د مسلمانانو لپاره جړه هر وخت د هغې درد او فکر ورسره وي کم بخته خلک دي دغسې دا د علماو د دشمنۍ دپاره ته هومره د هومره لارې خو دغه خلک دا چې څومره د بېادبۍ او د ګستاخۍ موقع په دې وخت کې دوی ته به لاس ورغله وکړې د یو چا خبره کټ کول له هغې نه غلط مطلب اخیستل یقین وکړه
د علماو دشمنانو ښه ورځ نه ده بیا موندلې دا کوم اختلاف تل یو چا سره کې د اختلاف طریقه کار دا نه دی درته چې کنځل کول استهزاء کول ګستاخي کول بېادبي کول د دې هېڅوک اجازت نه ورکوي نه یو عقلمند سړی دا برداشت کولی شي چې ته د دې وخت یو عام عالم نه دی د ټولو د لکونو علماو استاذ دی شیخ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پڑھو په دې وخت دا امتیاز دته ملاو دی 3,000 هر کال علما د شاګردان پارېږي په دا پوره دې چې په پوره تاریخ کې دغه یو تاسو څه پېښ کوله بس بدحال الله دې دې ته دغه مستحامت هو بازي امتیاز سي ان شاء الله الله به عبرت ګرځي په دا وخت کې شیخ ادریس بولی الله نبی نو په دې وخت کې به بولی الله معنا چې ژوند د زندګي په پړاونه کې د عوامو خواصو محبت الله دغه محبت عوامو خواصو په زړه کې وراچولې دا دغه قبولیت لپاره کافي نه ته ورستی به شان خپل بدی مونږ بدی نه نه خبر بل ما څه بګرځي ته که خو کو کې هغه ته بس نقصان ورسي بدل الله به نشانه ګرځي ورته ګرځي زموږ خپل الله یقین دی ان شاء الله الله به خامخا دغه مستحام الله عبرت ګرځي من عاد لي وليا فقد عزمته بالحرب الله فرمایي حدیث قدسی دی څوک چې زما دوستانو بېادبي کوي بغض دشمني ورسره فقد عزمته بالحرب رب فرمایي زه به خپل هغه سړي سره